یاد ساتنن سبا د حق او د باطل د ګډوډولو خپل طریقې دي. حق او باطل نن سبا په مذهبونو کې ګډوډ دی. یو طریقې دا د پسلور مذهبو کې حق او باطل ګډوډ شوی. دویم په تنظیمونو ډلو کې حق او باطل ګډوډيږي، په جنډو کې حق او باطل ګډوډيږي، امیران او نائب امیر او خزانچی او رکنیت پارم باندې حق او باطل ګډوډيږي، په غټ پټکی باندې حق ګډوډيږي، په غټو تسبو باندې حق ګډوډيږي، په غټو سترګو پرانجو وخلو باندې په عوامو باندې حق ګډوډيږي، په غټه جوبه باندې حق ګډوډيږي، برت چې دی ویخ کیواله او ګیره د مانګس لم بډې خلکو حق ګډوډيږي. الله وی دا کرتوتونه پرې دي، ساده بادایا غټ پټکې دي نه کاګه ټوپې دي چوری پويږي، سر سپین دي نه تک تور دي، ستا مخي غټه جوبه دي نه نری جامې دي، خوایا قران او حديث. بس ولا تلبسوا مګډوډوي حق لرا، دا مفعول به دی کنه منصوب دی، لرا دا د مفعول به ترجمه کې پیژنه. مبر ګډوډه بیان د حق لرا بالباطل، په بیان د باطل سره، وتکتمو د لا تکتمو دی، او مپټوي حق لرا. یو پرويزي ویل زه په قران کې د صرف او نحو اعتبار نه کوم او دا عربي قواعد پکې نه منم، نو مې وتکتمو الحق مطلب خدای چې حق پټ کا، وتکتمو الحق پټ کې حق لرا، نو الله سوی چې حق پټ کا دا وو د هغه لا د لاندې راغلی دی. ولا تکتموا الحق، مپټوي حق لرا، وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې حق پټول ګناه ده. ډیر خلک داسې دي چې حق پټي د تنظیم د وجې، د ډلې د وجې، د فرقې او پارټۍ د وجې نه، د باطل او تعویلاتو د وجې نه، د دې ډیرو خبرو د وجې نه حق پټي. وانتم تعلمون، تاسو خو پوهیږئ. ولی ویته وی چې تاسو پوهیږئ، اشاره د چې دا د يهود علماء صلی الله خبرې کوي، او عالم خود ویږي چې دا په سر روانه مو په سر نه روانه. وانتم تعلمون، او علماء ویلي دي دې لفظ کې ډیر غټه زور نه ده، ځکه چې سره د علم نه حق پټه کړه یا په دې سره عوام دوکا کوي، نو دا ډیر غټه ګناه ده. کله کله یو مسئله او تا ته دلیل ضرور شي، او د امام او مجتهد خبره د پاغیله دلیل نشته، نو ته دې دلیل بس روان شو، دا به دلیل خبره له دلیل وګوره کو خدا کنه پرېږه. نو نه، وانتم تعلمون، تاسو علم لرئ، نو چې په دلیل پوهیږئ علم لري. دی وجنه علما ویلي دي مقلد ته به مفتی نه وي، مقلد عالم نشي کېږي، ځکه چې دی خپل وایي چې وایي کله دلایل متعارض شي بیا به نه رسم دی د نه رسېدو د وجې ویزه تقلید کو عالم پسې زما مازغه دور نه رسی. نو وانتم تعلمون، عالم به هغه چاته وي چې په حق او باطل پوهیږي، چې په حق او باطل نه پوهیږي او یو مولا به پړپټ سترګو روان دي، دا عالم نه دی، ته منشي سي وي، مرزا وته وي. واقیموا الصلاه، او پابندیو کې د منځ او اتو الزکات، ورکه زکات لرا. اقیموا الصلاه، پابندی د منځ کوي، واتو الزکات، ورکه زکات لرا. صلات هم پر تفصیل کړو، خو د صلات کې درې خبرې ما ویلو چې یاد وساته. یو صلات کې عقیده د صلات، د اقیموا الصلاه ولا تکونوا من المشرکین، منځ به د منځ په عقیده کې دا ډېر بنیادی ټکی دی. څومره عوام چې منځ کوي، ته چې یو ځل چې امام ما یو مقلد عالم ته وي، مې چې ته الله اکبر کې ته دې سب مقتدیانو تر مخ کې شوته وایا چې دا مونږ کوم منځ ته ولاړ یو، د دې منځ باره کې ستاسو عقیده څه ده؟ منځ د منځ په عقیده مقلدین نه کوي. وای ولي زمونږ د منځ باره کې یو عقیده ده چې دا د الله حکم دی، دا زمونږ د ټولو عقیده نه کنه، دا خو د ټولو ده. خو دویم د دې منځ پرې خودون کې کافر دی. اقیموا الصلاه ولا تکونوا من المشرکین، من ترک الصلاه فقد کفر، فقد خرج من المله، بین الكفر والشرك ترک الصلاه، فمن ترکها فقد کفر. دی عقیده باندې چې ته مونږ کړل چې دا یو داسې عمل دی چې و دې نه کو کافر شي، دا عقیده به چرته مقلدین نه راځي. نو لومبه څه خبره ځان سره ولي کېدل ته منځ په عقیده د منځ په عقیده د منځ یو. دویم منځ په وخت د منځ کې، منځ په وخت کې وکا، نو دی چې د مازیګر منځ کې، نو موږ د ماښام منځ ته ودرس دا کم ټیم دی. قسم نه ما د مقلدینو خپل اوریدل دي، وای دی وابیانو ته په ډیرو مسلو کې مونږ نه یو ملامته، خو وای په د مازیګر د منځ د مسله کې مونږ چورلټ ملامت یو، دا به مونږ ډیر لیټ کو. ما یو کس ته وی دا څه کوي، خو پاک دی ماقام سره یو ځای کوي، د صلاتین سنت به مدا کیږي،
د منځ به هم کېږي. نو ویره صلاتین خو مازیګر ماقام کې نه په ماقام ماسوتن کې. نو مې الټه ځکه کوه چې ستا نور دین د کمې سم دی ته ټول الټه روانې نو دې کې مو الټه روانې ته کنه. نو مطلب نو یو خبره څه شوه منځ د منځ په عقیده، دویم منځ د منځ په وخت، دریم منځ د منځ په طریقه. صلوا کما رأیتمونی اصلی.